السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وي امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو مینهوالو ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده دا مونږ کمې زمانې ته پاتې شو هلک او جینۍ بغلط کار نه بعد ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شول دوستانو خاوند خپله د دوو بچو ښځه د غلط کار باندې ګیره کړه چې کله یې خپله ښځه د غلط کار باندې ګیره کړه نو هغه اشنا و خپله ښځه یې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړه دغه وخت د خاوند دپاره ډېر زیات د افسوس مقام وي چې د خاوند ښځه پردي سړي سره په بیډ کې پرتې بربنده ورسره پرتې او هغه سره غلط کار کوي خاوند باندې په دغه ټیم کې څه تېرېږي هغه هاري په هغه وخت کې د خاوند ته تپوس وکړئ دوستانو خاوند د دې باره کې څه وایي چې دته څنګه پته ولګېده چې دوی دواړو غلط کار کړی دی ټول معلومات تاسو دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله خامخا ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مینهوالو ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د دوو بچو مور د اشنا سره په ډبل بیډ کې بربنده ګیره شوې ده چې بیا د هغې نه بعد هغه اشنا او هغه ښځه خپل خاوند ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړي دي خاوند یې وایي چې د په دغه وخت کې په ځان باندې پوه نه شم ما چې کله خپله ښځه ولیدله چې زما ښځه د پردي سړي سره غلط کار کوي زما عزت د پردي سړي په لاس کې پروت دی او هغه سره غلط کار کوي نو په هغه وخت کې زه په ځان باندې پوه نه شم زه خپل عزت راواغ زما په عزت باندې داغ پرېوته زما د خاندان نوم پې شرمېدو دغې په وجه باندې ما تمانچه راواخېسته په دغه دواړه مې فایرینګ وکړو او دواړه مې په هغه حالت کې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړه وایي چې دوی دواړه بربند پراته وو هغه بربند حالت کې دوی دواړه ما قتل کړه بیا مې د هغې نه بعد د هلک مور پلار راغوښته د هلک مور پلار ته مې وښودو چې دا وګوره زما ښځې سره ستاسو زوی داسې کار کولو نو بیا د هغوی مونږ ته وویلې چې او تحقیق وکړه زموږ د زوی د دې لایق وو دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي خو همدې څه نه تاسو نه اجازت غواړو د لوی الله په امان والسلام